زواجر ابن مکی رحمه الله ذکر کړی دي من حافظ علی الصلاة چا چې د منځونو حفاظت وکړو 15 منځونه په اهتمام سره ادا کړل د مانځه اهتمام او پابندي کوله نو اکرم الله بخمس الله تبارک وتعالی به دته 15 انعام ورکي 15 انعام به الله جل شانه دته ورکي یو يرفع عنه ضيق الموت الله تبارک وتعالی هغه سړی نه د مرګ سختی لري کوي چې کم سړی د مونځ پابند وي هغه نه الله تبارک وتعالی د مانځه د پابندۍ د وجې نه د مرګ هغه تنګي سکی هغه تلر کی یو انعام او اکرام د الله رب العزت د طرف دا شو او دویم و عذاب القبر چې یو سړی نارینه او زنانه 15 وخت پابندۍ سره د مونځ اهتمام کوي نو الله تبارک وتعالی به د عذاب قبر لري کی د قبر عذاب نه به محفوظ ساتي په د باندې به د قبر عذاب نه ځکه په قبر کې لمبنی حساب چې کېږي نه هغه د مانځه کېږي په مانځه کې یو سړی کامیاب شو نو قبر به ورته چې کوم دی څه شي کولاو شي پراخه به شي د جنت دروازې به ورته پرانستلی شي د جنت هواګانې به دته راځي او ورپسې دریم نمبر الله رب العزت فرمای ويعطيه الله بيمينه الله تبارک تعالی به چې کوم دی ته میدان حشر کې عمل نامه به په خیل اسبانې ورګي نو چې کوم سړی د مانځه اهتمام کوي دته عمل نامه به په خیل اسبانې میلاویږي او قرآن کریم کې الله رب العزت فرمای چاته چې په خیل اسبانې عمل نامه میلاو شوه نو دی به ځي ګرځي په خپل اهل عیال باندې په خپل رشتہ دار اور باندې خپل تعلقدارو باندې به ګرځي او خوشحالیږي به هغه عمل نامه به ورته ښیي او خوشحالیږي به په هغې باندې او څلورم نمبر الله تبارک وتعالی څلورم نمبر اکرام چې کوي ویمر علی الصراط کالبرق دی به پل صراط باندې د بجلی د پړق په شانتې تیروځي څوک چې څوک 15 وخته د مانځه اهتمام کوي نو د بجلی د پړق په شانتې به پل صراط باندې پورې وځي او 15م انعام او اکرام الله رب العزت چې کوي نو په منځګزار باندې هغه به دی ویدخل الجنة بغیر حساب الله تبارک وتعالی به بغیر د حساب کتاب جنت ته داخل کی څرنګه چې ما وی چې یو سړی 15 وخت مونځ کوي او د مانځه پابند وي او د سره چې کله حساب کتاب د مانځه کېږي او د مونځ په حساب کتاب کې کامیاب شو نو بس دی بې حسابه بې کتابه جنت ته به داخلیږي دته څومره اساني راله نو 15 مرحلې دغه مشکل مرحله الله تبارک وتعالی په 15 منځونو باندې زواجر ابن مکی رحم الله نقل کړی دی چې دا به الله 15 انعام په د باندې